وجعلنا الليل سكنا او جو کړی د شپه د آرام د پاره والشمس او نور والقمر او سپوږمۍ حسبانا د پاره د حساب ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د زوراور ذات د هغه چې په هده سورۃ الانعام آیت نمبر 96 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العظيم د دې رکوع ابتداء الله جل شانه د توحید د الله جل شانه د قدرت چې کوم دلایل دي هغه ذکر فرمایل چې یقینا الله جل شانه سرون کی د دانو او د اډوکو دی په خپل قدرت کامله سره یوی دانینا سل دانی جوړی کی او دغه سید یو فصل د کارلو نه بعد داغي خپل عروج پوری انتها پوری تکمیل پوری رسول والا دا د الله جل شانه ذات دی او بل دا چې الله جل شانه هغه ذات دی چې هغه ژوندۍ د مړ نه روباسي د مړ نه روباسي او دغه سي مړ هغه د ژوندۍ نه روباسي دا د الله جل شانه د قدرت نخري چې الله رب العالمین د یو کافر پکور کې مسلمان پیدا کی د یو مسلمان د کورنا کافر پیدا کی او دغه سي د یو نیک صالح انسان نا فاسق او فاجر پیدا شي او د فاسق او فاجر انسان نا یو نیک صالح انسان پیدا شي د یو عالم نه جاهل پیدا شي د جاهل نه یو عالم پیدا شي دا د الله جل شانه د قدرت نه خلا نننی آیت مبارکه کې الله جل شانه مزید د قدرت دلایل ذکر کړي چې الله جل شانه اغزاد دی فالق الاصباح سرو سرکون کی د سبا دے وجعل الليل او جو کړی د شپه سکنن د آرام د پارا والشمس او نور والقمر او سپوږمۍ حسبانا د پارا د حساب ذالک تقدیر دا اندازه د العزیز العلیم د زوراور ذات دی چې په هده فالق الاصباح سرکون کی د سبا دی الله جل شانه شپه وشلی شپه ختم کی او رڼا اورز تخکار کی زګه چې کچری دا رڼا نه وي اورز نه وي نور نه وي نو بیا انسان کسب معاش سرنګ کولی شي او دغه سي د ورځې د رڼانا د نور د تپش او د ګرمایش نه چې دا څومره استفاده نن انسان کوي مخلوقات کوي نو دا استفاده بسنګ وي نو الله تبارک وتعالى فالق الاصباح دغه د سحر د وخت د شپې تیاره ختمه کی رڼا راولي او د خپل بندگانو د پاره
یو ډیر بهترین او ښکلی او ښایسته ماحول او موسم الله جل شانه خپل بندگانو لور او دغه اصباح وخت د سبا چې کوم د الله جل شانه د طرفنا د بندگانو د پاره یو نعمت دی چې دا یو داسې مبارک وخت دی د سحر وختي الله رب العالمین فرمایي والصبح اذا تنفس زما د په وخت د سبا قسم وی چې کله غصا واخلي نو په دې وخت باندې الله جل شانه قسم خوري والفجر وليال عشر په وخت د سبا دا دومره قیمتي وخت دی چې په دې وخت کې کله یو مسلمان سحر وختي را پاسي جمع سره د مانځه اهتمام وکي او بیا د تلاوت کلام پاک اهتمام وکي او بیا د سوره یاسین تلاوت وکي الله رب العالمین د دې ټول ورځ چې څومره حوایج او ضرورت دی هغه په خپل قدرت کامله سره پوره کوي او دا د رزق د تقسیم وخت دی چې په دې وخت کې د الله جل شانه د طرف نه د رزق تقسیم کیږي کم خلق چې په دغه قیمتي وخت کې ودوي ود پاتې شي نو دا غوي رزق هغه تنگ وي لہذا دغه وخت الله جل شانه د خپل بندگانو د پاره یو بهترین نعمت په تور باندې ورکړي دي صرف انسانان نه بلکې دا ټول چرین پرین دا مارغان په دې وخت کې د الله جل شانه په ذکر کې مشغول وي نو ډېر د افسوس مقام وي هغه خلقو د پاره چې کوم خلق په وخت د سبا کې چې کوم د الله د عبادت وخت دی په دې مبارک وخت کې چې دی هغه ود پاتې شي ډېر د افسوس مقام دی او انتهایی د افسوس مقام دی منګو تاسو د پاره چې دی لازمی دی چې کوم خلقو ته الله جل شانه توفیق ورکړي دغه وخت د عبادت پکار دی چې منګو تاسو د خپل آل اولاد او د خپل دوستان او متعلقین د غوی د پاره فکرمند شو چې سرنګي هغوی دغه قیمتي وخت چې کم هغوی ضایع کوي لګیا دی او بهترین او قیمتي ژوند دا هغوی چې دی په دې فضولیاتو کې په دې لغویاتو کې او په دې خوبونو کې دا هغوی نه ضایع کېږي لګیا دی چې هغه دغه وخت اهمیت او قدر هغوی سره هم پیدا شي وجعل الليل سكنا او جوړ د شپه سکنن د آرام د پاره شپه الله جل شانه وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا الله جل شانه دا خوب د آرام سیس ګرځولې دي او شپه تاسو د پاره ما د لباس په شانتي ګرځولې دي سرنګ چې لباس کې انسان را پټ شي را غون شي چې کله شپه شي الله رب العالمین په خپل قدرت کامله سره پټول ماحول باندې یو سخته تاریکی او یو تیار راولي څنګه چې لباس سره بدن پټيږي دغه سي د شپې سره په دې ټول ماحول باندې تیارا خارش او قدرتی طور باندې الله جل شانه خپل بندگانو ته یو ماحول جوړ کړي د اود کېدو او د آرام وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا او الله جل شانه خپل بندگانو ته وی چې اوس تاسو د شپې اود شي آرام وکړئ نو چې کله دی په وخت باندې اود شي او آرام وکړي نو سحر وختي پاسې دي شي او سحر چې کوم عظیمه فریضه ده هغه تجدید دی تیاری کول شي دی وجنا کتابونو کې دا مسله لیکل شوې دي چې د مسخوتن منځنه بعد بغیر د عذر نه صرف د غب شپ د پاره ناستا او محفل لګول دا مکروه دی دین اجتناب ضروری دی ځکه دی صراحتن اخکارا د قران او د سنت او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک معمولاتنا خلاف دي مسوتن مانځنه بعد فورا د اود کېدو فکر کول هغه د پر اهتمام کول دا ضروری دی چې سحر چې کوم عظیمه فریضه روانه ده هغه د پاره چې دی یو مسلمان هغه تر تازه وي دی وجنا یو کس وای چې ما د یو ډېر لوی بزرگ الله والا کسره
د حج په دوران کې سلوي خورزي په یو خیمه کې تیرې هغه ماته درې نصیحتونه وفرمایل فرمایي چې یو نصیحت راته دا کړو چې کله هم جمع مانځه ته ودرېږي نو د امام سره خوا کې متصل دغه ځای کې ودرېږه فرمایي چې ما د الله جل شانه رحمتونه په دغه ځای باندې راورېدو باندې په خپله کتلې او دویم چې چېرته ځي د خپل د نظر حفاظت کوه بدنګاهۍ بدنظرۍ نه ځان بچ وساته او دریم دا نصیحت راته کړی چې کله ماسخوتن مونځ وشي نو فورا د اوده کېدو دپاره تیاري وکړه چې سحر چې کومه عظیمه فریضه په تا را روانه ده چې هغې دپاره ته تازه راپاسي او هغه عظیمه فریضه ادا کړي نن امت چې دی معاشي طور باندې هم زوال طرف ته روان دی د هغې وجه دا ده چې مونږ او تاسو نظام فطرت سره بغاوت کړی دی الله جل شانه چې کوم نظام مونږ ته راکړی و چې د شپې وختي وده کېدل او سحر وختي را پاسېدل مونږ د هغې نه بغاوت کړی د ورځې 12 بجې مارکیټونه بازارونه کولو شي د شپې 1-2 بجې هغه بندېږي نو برکت به د کم وخت نه راشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې زما د امت خیر او برکت دا د سحر وختي په ټیم کې دی منګه د بهر ملکونو په باره کې خبرېږو د استرالیا او د نورو ملکونه وایي سهار مانځه نه پس د هغوی کاروبار شروع شي او ماښام مانځه نه بعد کاروبار بند شي کم اسلامي اصول چې مونږ ته قرآن او سنت ښودلی دی هغه اصولو باندې نن اغیار لګیا دی کفار لګیا د عمل کوي بهترین معاشي زندگی هغوی تیری د ژوند نه خوندونه اخلي د کاروبار نه خوندونه اخلي نن مونږ او تاسو زوال سره مخ یو د هغې وجه دا ده چې مونږ د قرآن او د سنت احکاماتو سره سره نظام فطرت نه مونږ بغاوت کړی دی نظام فطرت دا دی ورځ کسب معاش دپاره دی وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا او الله جل شانه شپه د آرام دپاره پیدا کړی دی ورځ د کسب معاش دپاره پیدا کړی دی مونږ ورځ په خوب کې تیر شي او شپه هغه چې دی په لغویات او فضولیاتو کې تیر شي نو چې کله یو مسلمان د قرآن او د سنت د تعلیماتو نه نظام فطرت نه بغاوت وکړي نو بیا معیشت چېرته سمیدی شي نو معیشت سمیدل دا زموږ او ستاسو د اعمالو سره تړلی شوي دی دا صرف او صرف حکومت سره او سیاست سره تړلی شوي نه دی بلکې د بندگانو اعمالو سره الله جل شانه زموږ او ستاسو رزق فراخي هغه تړلی دی لہذا چې کله یو مسلمان د شپې وختي وده شي او سهار وختي را پاس کسب معاش دپاره محنت او مشقت شروع کی الله جل شانه د پر رزق کې برکت اچي خپل د قدرت د دلیل په تور باندې الله جل شانه فرمایي وجعلنا الليل سكنا او جو کړی د شپه د آرام دپاره والشمس او نور والقمر او سپوږمۍ حسبانا د پاره د حساب ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د زوراور ذات دی هغه چې پوهه دی الله جل شانه علیم ذات دی چې دا کم شپه ورځ دا نظام فطرت چې کم مقرر کړی په دې کې د بندگانو د پاره ډېر لوی حکمت دی ځکه دا د علیم ذات د طرف نه دی د پوهه ذات د طرف نه دی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك